أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه زما عزتمندو ساسو دورانی د قرآن مجید یو آیت مختصر آیت تلاوت کړو د دغه آیت پرانا کی ساسو دورانی یو دوه خبري عرض کوم الله رب الجلال دی اول ما تا بستا ټول مسلمانانو ته هغه باندې پور د عمل کول توفیق در نصیب کی عزتمند الله رب الجلال دا انسان دی دنیا ته د عظیم مقصد لپاره را لګلې دي او دغه مقصد مونږ بار بار په وتکو او بار بار چې دین علما په دې باندې بیانات هم کوي چې الله رب الجلال دی دنیا ته چې کوم مقصد لپاره را لګلې او هغه مقصد چې دی هغه په جندل پکار دي او هغه مقصد په جندل زکه ضروری دي اصل چې د موستر زندگی هغه تیر شي او عبث تیر شي کله چې انسان ته د یو کار مقصد پته ولګیدل نو دی چې دی بیا په فضولیات په بل لګي بیا به خپل مقصد چې دی نو هغه حاصلې او هغه پوره کوي لکه مثال په تور باندې یو سړی چرته روان دی په سفر باندې روان دي په مسافرۍ باندې روان دي او دته څوک ته پوښتنه چې تو سفر د سره پاره کې او دې چې دین راغي بار کې جواب دا ورکړي چې ما ته پته نشته زه د سره مقصد د پر روان یم او د څه اصول د پر روان یم د کم کار د عزت د پر روان یم چې دته راغي بار کې څه معلومات نه او دې ته هغه بار کې څه تعلیم نه وي نو یقینا د انسان چې دین دی با هغه خپل منزل مقصود ته ورسي دی به سفر وکي دی به مسافري وکي خو لیکن د کوم مقصد لپاره چې دی د کور نه وتی وو هغه مقصد چې دی نو د معلوم نه کړو نو دی به یقینا په فضولیات پسې انخلي دا شان عزتمند الله رب الجلال د دنیا ته چې موت راولېګل دلته یو عظیم مقصد موت ته راغلل هغه مقصد باندې به الله رب الجلال ورځ په قیامت باندې چې زموږ ستاسو ته پوښتنه کوي عزتمند الله رب الجلال چې اوس په قیامت باندې با زما وسانه د کوم شي باره کې تاسو کوي د کوم باره کې زما وسانه معلومات غواړي هغه زما وسانه دنیاي مال دولت نه دي چې تا مال ډېر دی ولې نه ګټلې او تا مال چې دی ولې چې دی نه جمع کړي نه عزتمند الله فرمایي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم آغا د قیامت په ورځ باندې با نبا تعالی نفذر کی استعمال او نبا چې استا اولاد چې تعالی نفذر کی عزتمند په دنیا کې مونږه د دې دوه سيزونو په باره کې چې دین ډېر زیات فکر ونی او د دوه سيزونو د حاصلولو د باره چې دی ما دا ډېر مهنت او ډېر چې کوششونه کو یو د انسان مال چې مال په ست طریقه باندې زو غټم د مال د ګټلو لپاره قسم حربي استعمالو د مال د ګټلو لپاره قسم کاروبارونه کوو د مال د ګټلو لپاره مونږ په میاشت باندې او په کلونو باندې چې مسافري کوو مقصد دا چې یاره زمال وګټم زما خپل ژوندۍ هم په عزت سره تیر شي زما خپل بچو ژوندۍ هم په عزت سره تیر شي او چاته چې په کلی کې محتاج نشم چاته مخې ذلیل او رسوا او خار نشم د دغه لپاره دې مال په تکل کې لګېدلی دا بعضی نیک بخت خلک وهاغه وي بعضی دیندار خلک وهاغه وي چې د مال په ګټلو کې با د شریعت هغه ټول طریقو ته ګوري یاره زوره مال ګټم
دا مال زمانه پر جایز دی او که ناجایز دا مال زو ګټم آیا دا مال زمانه پر حرام دی او که حلال آیا زو دا کم نوړی چې نن زو دې ګېډې ته ور اچوم دا مال دا نوړی چې دی دا زمانه پر حلال ده او که دا حرامه غرض د سحر نه تر ماښامه پورې او تر ماښام نه والا تر سحر پورې دا څومره مخلوقات چې ښکته ځي او پورته ځي موتا ته په نظر راځي یا نه راځي د دو بنیادي ټول مقصد چې دی دا خېټه ده چې یاره دا خېټه په څه طریقه باندې چې دی زمونږ مړی او په څه طریقه باندې چې دی نو موتا ته مال نه رسي نو یو د انسان ډېر محنت کوشش د مال په باره کې او بل چې دی د انسان د اولاد په باره کې د هر یو انسان دا خواهش و چې ما کله واده وکړلې د واده نه پس الله رب الجلال ما ته نیک صالح چې د اولاد چې د هغه را نصیب کړي او د کوم خلکو چې بیا اولاد نه د هغې لپاره قسمه قسم چې دی علاجونه کوي قسمه قسم چې دی تعویذونه درودونه او د دعاګانو چې دی نو درخواست کوي چې الله موږ ته نیک صالح چې د اولاد را نصیب کړي او چاله چې دی اولاد ورکړي نو بیا په هغې باندې چې دی شکریه ادا کوي خو بهرحال عزتمندو الله رب الجلال فرمایي چې ای انسانه تو چې لکه مال لپاره محنت کې او کوشش کې سحر او ماښام دې په ځان یوه کړې ده د کم اولاد په باره کې چې تو د الله نه دعاګانې غواړې چې ای الله ما ته اولاد راکړي او کم اولاد چې ما تعالی درکړی دی تو په هغې باندې فخر کې ګوره ای انسان واوره یوم لا ینفع مال ولا بنون هغه د قیامت ورځ دومره خطرناکه ورځ ده هغه د قیامت ورځ دومره دردناکه ورځ ده چې په هغه ورځ باندې به ستا مال چې دې ستا په کار را نه شي ستا اولاد چې دې ستا په کار را نه شي په کار به څه څیز راځي یاره ما ټوله زندګي تېره کړې د مال د ګټلو دپاره چې زه د دې مال د وجې نه چې دی زه ښه ورځ چې دی بیا مومم خو لیکن الله فرمایي چې ګوره که تو د مال په تکل کې د مال د ګټلو په حصول کې تا چې دی هر طریقې اختیار کړې تا چې دی جایز او ناجایز حلال او حرام ته نه دي کتلي ګوره واوره ای انسانه دا مال ګوره چې تاله چې دی نفع نشي درکولی دا ټوله دنیا د سرو زرو شي دا ټوله دنیا چې دی د دې قیمت ولګي د سرو زرو سره وتللی شي الله فرمایي چې ما ته د داسې مال ضرورت نشته دی دغه شان کې د دې اولاد چې دی ما ته ضرورت نشته دی نن که تو په دې اولاد باندې ناز کې نن که تو په دې اولاد باندې فخر کې او په دې باندې تو خپل ځان مضبوط کړې نو ګوره ای انسانه دا اولاد هم ګوره ستا چې دی په کار نه راځي یوم لا ینفع نفع نشي درکولی په هغه ورځ باندې مال ولا یعنی یوم لا ينفع مال ولا اولاد نه مال او نه اولاد چې تاسو نه نفع درکوي الا من اتى الله بقلب سلیم الله رب الجلال ګوره عظیم ذات دی کنه حکیم ذات دی چې الله رب الجلال دی انسان ته په دنیا ته دراتګ هغه مقصد وته هم بیانوي او بیا په دنیا کې چې کوم څیزونه د ده لپاره مضر دي کوم څیزونه چې دته تکلیف او ضرر ورسوي او دې چې د جنت د لارې نه لرې کوي او جهنم ته ورته ورنږدې کوي د هغې ورته الله رب الجلال په خپل حکیم ذات سره د خپل حکمت سره چې هغه ورته بیانوي ګوره ای انسان ستا لپاره دا څیز نقصان دی د دې نه ځان وساته ای انسان ستا لپاره دا څیز فایدهمند دی دې ته تو لاس ورکړه دغه چې تو وګټه نو الله وفرمایل چې ستا مال او ستا اولاد دا ستا په هغه ورځ په کار نشي راتلی ته چې دومره محبت د دغې مال سره مه کوه ګوره دا خبره موږ بار بار چې مال په خپل ځای باندې یو نعمت دی اولاد په خپل ځای باندې چې یو نعمت دی خو لیکن هغه مال نه چې په زړه کې ځای ورکول هر وخت چې زه د مال په تکل کې لګېدلی یم زما چې دغه مال زما خپل الله چې دی هغه غافله کړو زه د الله نه چې دی هغه غافله شوی یم دغه شانتې زه د اولاد سره اولاد نعمت دی اولاد نعمت دی د الله د طرف نه په دې باندې شکریه ادا کول پکار دي خو عزتمندو دومره نه چېرې زو د دې اولاد هغه مینه محبت ما داسې انجام ته ورسوي او داسې درجې ته مې ورسوي چې زه بیا د خپلو بچو دپاره چې کوم مال راوړم هغې کې حلال او حرام ته نه ګورم نو الله فرمایي چې بیا انما اموالکم و اولادکم فتنه بیا به ستاسو لپاره دغه مالونه او ستاسو لپاره دغه اولاد دا به فتنه وي د فتنې مطلب څه دی چې د دې په ذریعه باندې به ستاسو ازمیښت کېږي د دې په ذریعه باندې به ستاسو په یو لوی ازمایش کې چې اچولی کېږي نو چې کله الله وفرمایل چې مال تاسو له نفع نشي درکولی اولاد تاسو له نفع نشي درکولی نو بیا د نفع څه شی دی ای الله چې مال نفع موږ ته نه راکړي ورځ په قیامت باندې اولاد ما او تا ته نفع نه راکړي ګوره مال خو پکار خو دا و چې الله رب الجلال مال ویلي چې دا د نفع څیز دی
مال چې دا به تاسو چې دی د جهنم د اور نه خلاص کی خو لیکن الله فرمایي چې نه مال تاسو نه نفع نشي درکولی حالانکه که موت ته وګورو یو سړي له الله مال ورکړی دی او ډېر مال ورکړی دی په دغه مال کې دی د غریبانو خیال ساتي دی د هغه مال کې چې دی خیرات او صدقات کوي د خلکو ضرورت او هغه پوره کوي نو یقینا دا قسمه مال خو چې دی دا خو بیا د نفع شولو نو بیا الله ولې فرمایي چې یوم لا ينفع مال تاسو چې دی مال نفع نشي درکولی عزتمندو کم بالفرض موت ته وګورو چې کوم خلکو له الله مال ورکړی دی نو ډېر کم خلک په داسې ډېر کم خلک په داسې چې هغه به د الله د الله لپاره د الله په لاره کې خرج کړي عمومي طور باندې چې چا سره هم مال دی چا چې هم الله ډېر مال ورکړی دی د دغه مال په وجه باندې دی ګمراه شوی د دغه مال په وجه باندې دی بیا د الله نافرمانه د دغه مال په وجه باندې بیا دی عیاشي کوي د دغه مال په وجه باندې دی د الله حکمونه چې دی هغه ماتي نو عام طور باندې ډېر کم خلک په داسې چې هغه په خپل مالونو کې به زکات ورکوي په خپل مالونو کې به خیرات او صدقات او د غریبانو به چې په کار راځي خو لیکن عام طور باندې داسې نه کېږي ځکه الله فرمایي چې دغه مال چې ستاسو لپاره نفع نشي درکولی ځکه عام طور باندې تاسو د دې د وجې نه چې په ګمراهۍ کې چې هغه مبتلا کېږي او همدغه شانتي اولاد نو چې کله مال او اولاد د نفع څیز نه دي تا په ورځ په قیامت باندې د الله د عذاب نه نشي خلاصولی تا د جهنم د اور نه نشي خلاصولی نو بیا په دغه ورځ باندې کم څیز چې د هغه د نفع والا دي نو الله فرمایي الا من اتى الله بقلب سلیم چې دی په پاک زړه سره چې ماته راغلی ورځ په قیامت باندې د حضوري د ورځ په قیامت باندې د الله په دربار کې د حاضری په داسې حالت کې وشوله چې د زړه چې په دنیا کې پاک صاف عزتمندو د زړه پاکوالی چې دا به تا د جهنم د اور نه بچ کړي د زړه صفاوالی او پاکوالی چې دا به تا چې د الله د مخې چې سرخرو کوي د الله د مخې به چې تو نیک ولاړ وي او په خوشحالۍ باندې به ولاړې ولې چې ستا په زړه کې چې بغض نشته ستا په زړه کې چې حسد نشته دی ستا په زړه کې کینه نشته دی ستا په زړه کې چې دشمني نشته دی عزتمندو مونږ به ظاهره باندې ګورې مونږ ډېر دیندار یو ګورې اول ته زه پرې منبر ناسم اول زه خپل ځان یادوم مولوي صاحب لګیا دی خپل بیان کوي لیکن زما زړه چې دی د بغض او حسد او کینې نه ډک دی مونږ په ظاهره باندې ډېر دیندار یو مونږ منځونه کوو مونږ روژې نیسو مونږ چې دی خیراتونه زکاتونه ورکوو عزتمندو زمونږ زړونه چې دی هغه د یو بل د نفرت نه چې دی هغه ډک دی عزتمندو الله رب الجلال ته د دې خیرات او صدقات ضرورت نشته دی الله رب الجلال ته د دې د مال صدقات ضرورت نشته دی د دې منځونو ضرورت نشته دی چې تا باندې خپل ځکه یو خپل مسلمان ورته بغض چې لري کړی دی تا ستا په ځکه کې دا یو رغه پروت چې ما ته مقابله ویږي چې د خپل مسلمان ورته چې په د باندې قابل شمه او د تکلیف او ضرر ورسومه نو الله فرمایي که تاسو په دغه ورځ باندې کامیابی غواړئ تاسو که په مال باندې نازو او اداګانی کوئ او د تکبر په یو نشه کې چې دی ګرځئ په دنیا کې د الله سمال درکړئ نو ای انسان وګورئ دا مال ته د ورځ په قیامت باندې د الله د عذاب نه نشي خلاصولی که تعالی ما اولاد درکړی دي اولاد مې د نښه تکړه قابل اولاد درکړی دي ای انسان وګورئ په دې اولاد باندې چې فخر مه کوه دا اولاد مې چې دی نو ګمراهۍ ته به دې رسوي که بالفرض کامیابي غواړئ نجات غواړئ په هغه ورځ باندې د جهنم د اور نه خلاصي غواړئ او جنت ته داخلېدل غواړئ نو خپل زړونه چې دي ماته پاک صفا راوړئ الا من اتى الله بقلب سلیم پاک صاف زړونه والا چې کوم کس رالي الله فرمایي چې دغه څیز به در لپاره نفع ورکوي بس عزتمندو ګوره د هر یو څیز لپاره یو فیکټري وي صابون دی د بل صابون په کارخانه کې تیاریږي کسټیل دی دا په سټیل فیکټري کې چې هغه تیاریږي کوړه دی نو د وړو لپاره ځان چې یو کارخانه ده نو چې کله موت ته د پته ولګیدل الله فرمایي چې زړونه پاک راوړئ پس دا غیره به تاسو کامیابېږئ بس دا زړونه به پاکېږي په کوم ځای کې د هر څیز دپاره چې دی یو فیکټري مقرر ده د هر یو څیز دپاره چې دی معمولي غونډه کې کڼ کې ماچس چې تیارېږي د هغې لپاره فیکټري چې دی هغه مقرر ده نو الله فرمایي چې تاسو له خپل زړونه چې پاک صفا راوړئ نو زما او ستا دا زړونه به دا په بازارونو کې خو نه صفا کېږي زما او ستا د دې زړونه به هر یو مسلمان دا غواړي چې زه کامیاب شو هر یو مسلمان غواړي چې د جهنم د اور نه بچ شولې هر یو مسلمان غواړي چې جنت ته په اولین فرصت کې چې داخل شي الحمدلله موږ ټول مسلمانانو یو پیره به جنت ته ننوځو به خو لیکن اولنی فرصت کې چې بالکل په موږ باندې د ګناه چې اثر نه او موږ په اولنی فرصت کې چې جنت ته چې هغه داخل شو
نو د هغې لپاره الله فرمایي چې تاسو خپل زړونه چې دي پاک کړئ. اوس دا زړونه به په کوم ځای کې صفا کړي؟ آیا په داسې مجلسونو کې چې په هغې کې مونږ د یو بل د بل یو مسلمان لږ او د بل مسلمان عزت چې دی پاش کوي، په هغې کې غیبتونه دي، په هغې کې په یو بل باندې دروغ، په هغې باندې چې د یو بل چې دی استهزا کول، د یو بل پسې چې دی خندل کول، په داسې مجلسونو کې عزتمندو زما او ستا زړونه ګورې نه پاکېږي. زما او ستا دا زړونه چې دي دا څه کېږي؟ دا مړه کېږي. یو عالم فرمایي وایي چې کله د انسان په زړه باندې د نصیحت خبر اثر ونه کړي، د نصیحت خبره په د باندې اثر ونه کړي او دغه شانتي په کوم ځای کې چې د نصیحت خبره کېږي په د اثر ونه کړي او په کوم ځای کې چې د نافرمانۍ کارونه کېږي او په د باندې اثر وشي، وایي دې پوه شي چې د ده زړه مړ اوده نه دی، وایي د ده زړه مړ شوی. لکه مثال په تور باندې یو سړی اوده دی او د هغه اوده سړي خوا ته ته راشي او هغه ته یو اواز وکړي، په هغه یو اواز باندې راپارسي، تو ته دوه وکړي، په دوه راپارسي، په درېیم اواز باندې خامخا راپاسي، خو یو پیره به راپاسي. خو که بالفرض د یو مړي خوا ته چې دی تو اوازونه نه چغې وکاږي، یو اواز نه پوره ورځ چې دی هغه چغې وکاږي، خو لیکن هغه نه راپاسي. همدغه شان د عزتمندو زما او ستا دا زړونه چې دي دا اوده نه دي. که دا اوده وي دا دومره وعظ او نصیحتونه کېږي. په هر جمعه باندې علما چې دي بیانات کوي، په هر مړي کې چې دي په جنازګاه کې بیانونه چې دي هغه علما کوي. د دې نه علاوه مختلف قسمه مجالس چې دي هغه منعقد کېږي، په هغې کې زموږ علما چې دي بیانات کوي. خو لیکن مونږ ورځ په ورځ ښه چې دي د ګناهونو په دې خټو کې چې دي هغې نښلو. د هغې وجه دا د عزتمندو چې زما او ستا دا زړونه اوده نه دي. که دا اوده وي نو دا به چې دي په یو پیره نه په دویمه پیره به راپېښ شوي وي، یا په دویمه پیره نه په درېیمه پیره به راښ شوي. خو لیکن زما او ستا دا زړونه نه راپېښېږي، دا مړه دي مړه. نو عزتمندو دا مړه زړونه دا به څنګه راپاسو؟ دا به د علماو په مجلسو کې به کېږي. د علما سره به ناسته پاسته کوو، د دیندار خلکو سره به ناسته پاسته کوو. ستا په نظر کې چې کم د علاقې کم دینداره کس دی هغه نه به ټیم اخلو، د هغه سره به کینو، د هغه نه به دعاګانې اخلو، د هغه نه به څه زده کړه کوو. د درسونو مجلسونه یې په هغې کې به کینو، د تبلیغي حضراتو سره به کینو، د تبلیغي حضراتو سره به چې وخت به ورکوو او په هغې کې به 3 ورځې یا چې عشره یا چې یا چله یا 4 میاشتې په داسې مجلسونو کې به عزتمندو زما او ستا زړه به چې صفا کېږي. ګورې زما او ستا زړه به چې دا به رایخېږي، زما او ستا زړه نه به چې دا تور زنګ به چې دا به ختمېږي او بیا به الله ته چې په پاک زړه سره حاضرېږو. او که بالفرض عزتمندو بس دنیا ده بس روانه ده، زه د علماو نه ټیم نه ورکوم، زه په نیک مجلسونو کې نه کښېنم، زه چې د دعوت تبلیغ میدان ته چې نه وځم او بس سحر شي او ماښام شي بس دغه بچو لپاره ګټه ده. عزتمندو دغه مال او دغه اولاد هم چې دی دا هم د جهنم غاړې ته بوځي. ګورې او دغه شانتي د خپل زړونه به دغه شانتي ډک ویسو څنګه چې زما او ستا زړونه دلته ډک دي. په کور کې د یو ورور د بل ورور سره نه لګي، د یو ګاونډي د بل ګاونډي سره نه لګي، په زړه کې چې دی کینه ده، بغض دی، حسد دی او سم نفرت چې دی هغه پروت دی. الله فرمایي چې دا انسان خو ما ډېر بهترین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ولقد کرمنا بني آدم وحملنا، ما دې انسان نه چې دی عزت ورکړی دی او هغه انسان عزتمند ما ته نفرت کوي. په معمولي غلطۍ باندې ما ته هغه دشمنۍ ته تیار وو، په معمولي غلطۍ باندې ما ته هغه مرګ ته چې تیار وو. یاره زه انسان یم، که بالفرض په ما ته کې دا انسانیت نه، که په زما او ستا په زړه کې په معمولي خبره باندې دومره بغض دی، دومره حسد دی، عزتمند نه ګورې ما ته بیا مونږ د انسان ویلو ګورې لایق هم نه یو. ګورې قرآن فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل، وایي دا دی د زناور نه هم بدتر دی. زناور خو بیا هم هغه په زړه کې خدا یو احساس وي چې یار دا زما یو مالک مجازي دی چې زه ته پیدا کړی نه یم، خو لیکن د یو ټیم رزق راکوي او هغه زناور چې دی د هغه مالک تابعدار دی. که په هغه پې سورلي کوي زناور ورته ولاړ دی، که هغه تې پی اخلي زناور ورته چې دی ولاړ دی، یا پې نور څه بوج ور اچوي هغه ته تیار دی. دا ولې چې هغه خپل مالک مجازي دونه خیال ساتي چې یاره مال یو ټیم روزي راکوي. نو هغه حقیقي مالک عزتمندو چې هغه ما ورته په یو بهترین سانچه کې دی پیدا کړي او بیا د هغه مالک پیدا کوونکي سره د هغه د مخلوق سره ما ورته چې څومره او بیا د یو بابا ابی پیدا کېدونکي موږ څونه د یو بل سره نفرت کوو. په یو کور کې دورونه څونه د یو بل سره نفرت کوي، څومره بغض. نو دا زما او ستا زړونه عزتمندو دا د بغض او د حسد نه ډک دي. الله فرمایي چې ورې ما ته ستا د مال او ستا د اولاد خیراتونه صدقات ورکوه که نه ما دا قبول نه دي. ما له ورځ په قیامت باندې پاک زړونه راوړه، پاک
خپل زړونه به چې د عزتمنو اول زما اراده ده چې زه به انشاءالله خپل زړه پاکوم او تاسو هم اراده وکړئ چې انشاءالله مونږ به خپل زړونه د کینې نه د حسد نه د بغض نه او د نفرت نه به چې دا به پاک ساتو د مرګ او د ژوند پته نه لګي آیا مونږ د جومات نه روغ وځو او کمړه وځو نو که بالفرض مونږ په صحیح زړه سره چې د الله ته دا توبه وکاږل یا الله زمونږ چې تر اوسه پورې څه شوي دي هغې راته معافي وکړه آینده به چې مونږ زمونږ زړونه به چې یو بل ته پاک او صافي کوشش وکړو انشاءالله الله دې موږ